ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه خاصه وظیفه ستاسو خدمت کې مې حاضره کړې. وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده او ستاسو به ورسره حاجت ضرور پوره کیږي. ها انشاءالله خامخا به پوره کیږي. یو پیری تاسو د زړه په یقین سره وکئ او په داسې مطلب سره یې وکئ چې الله دا زه وظیفه کوم او تی قبوله کړي. یو پیری انشاءالله سیوانه ها یو پیری سره به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. او تاسو دغه په سکرین اینو هم چې دا به 779 پیرې وایي، یعنی سلام قولا من رب الرحیم. محترمو دقه اسانه وظیفه ده او ډیره د کمال وظیفه ده. نو یو خوا روژه هم ده او بل د سورت یاسین کې دقه وړوکی آیات دی. محترم مسلمانانو دا په دې طریقې سره وایي 779 مرتبه 200 او 11 یعنی 11 800 پیرې تقریبا راځي. نو دا په دغه طریقې سره تاسو انشاءالله ووایئ. ستاسو چې کوم حاجت وي، مقصد وي، بیماري وي، د زړه مراد وي، د زړه حاجتونه مې نه پوره کیږي، پریشانۍ دي، غمونه دي، انشاءالله الله جل شانه به ضرور په ښکلي انداز سره، په ښکلي احسن طریقې سره محترمو د کن فیکون چې هغه ذات دی، نو محترمو هغه به ستا حاجت ته وایي کن شه فیکون، نو هغه به موجود شي. الله تعالی ته څه ګرانه نه ده. الله تعالی ته په د خزانو کې څه کمی نه راځي. محترم د الله تعالی خزانې ډېرې زیاتې ډکې دي، هغې کې کمی نه راځي. لیکن چې ما تاسو د غوښتلو طریقه زده کړو او په ناامیدۍ سره وظیفه نه کوو، بلکې د زړه په یقین سره یې کوو چې دې سره به الله تعالی زما حاجت پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ په صحت به یې. الله تعالی مو دغه رنګې په صحتمند ساته، روغ جوړ مو الله تعالی ساته. او الله تعالی مو چې څونه مسافر دي ستاسو کورونو کې دي، د نورو خلکو کورونو کې دي، ستاسو رشته دار دي یا ستاسو رشته دار نه دي، نو محترم هغه مسافر دی الله تعالی ډېره اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا نصیب کړي. که دغه مسافر په پاکستان کې دی او که بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دی په ډکو منګلو راوستلی کړي او الله جل شانه د ستاسو حاجتونه هم پوره کړي. الحمدلله پرون هم د صورت رحمان هغه ختم موږ تاسو دپاره وکړو. الله تعالی دې قبول کړي په خپل دربار کې، خالص تاسو دپاره م کړی. بس موږ څه نه غواړو، موږ ستاسو دغه کتل غواړو چې زموږ وظایف ګورئ او دعاګانې درپسې موږ شاته کوو. اوس قبلولو والا رب دی، اوس د قبلولو والا ذات ها حکیم الله دی. محترمو موږ تاسو له وظایف درکو، باقي د هر انسان پورې خبره ده. د چا حاجت وړوکی وي غټ وي، د چا مشکلات وړوکی وي غټ وي، نو الله تعالی پوره کوي. که نه موږ خو نه پوره کوو. که اوس زما په وس کې وی نو ما به د هر انسان بیل هغه ته مې ورکړه کولی. لیکن دا طاقت الله تعالی انسان ته نه دی ورکړی، خو لیکن الله تعالی فرمایي چې انسان ما نه غواړي زه به ورته ورکړه کوم، که انسان نه غواړي زه به له عذاب ورکوم. نو الله تعالی نه به غواړو، بار بار به غواړو، وظایف به کوو، تهجد به کوو، منځونه به کوو، نوافل به کوو او د الله تعالی د در لمن به نه پرېږدو. الله تعالی ذات نه به نه امیدي نه اختیارو. الله تعالی فرمایي ان عبدي ظني، چې یا حدیث مبارک کې راځي چې په الله تعالی فرمایي چې انسان ما څنګه ګمان کوي که نه هغه رنګې ورسه زه کوم. که موږ وایو چې موږ ډېرې وظیفې وکړو او قبول یې نه شوې، که موږ ډېره دعاګانې وکړو نه قبلیږي، موږ ډېر تهجد وکړو نه قبلیږي، نو دا په خپله موږ په ځان باندې هغه ثبوت ښکاره کړو چې نه قبلیږي. لہذا موږ به وایو چې قبلی به الله تعالی او انشاءالله ضرور وخت به ول راشي. زما د وجې نه به نه قبلیږي، زما د ګناه د وجې نه به قبلیږي. نو دغه خبرې ورسره انشاءالله تاسو کوئ. عمل چې دی محترمو دا به بسم الله الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم په صورت یاسین کې دی. 200 او دغه 200 او 9 مرتبه وایي. صحیح شو که نه؟ یعنی 11 800 پیرې 779 مرتبه دا وایي. د زړه مراد به الله تعالی پوره کړي انشاءالله. صحیح ده. طریقه کار دا دی محترم مسلمانانو، دا وظیفه که تاسو له تهجدو په ټایم کې وکړو نو ډېر به زیاته بهتره وي، ځکه دغه ټایم کې رب راکوزیږي لومبي اسمان ته د خپل شان موافق اواز لګوي یا فرشته او اواز لګوي. څوک حاجتمند شته، څوک ګناهونه والا شته چې ګناهونه یې معاف کړم، څوک بیماران شته چې صحت وله ورکړم. دا دروغ خبرې نه دي محترمو، دا حقیقت حال دی. لیکن نن زموږ یقین ختم شوی دی د الله تعالی په ذات باندې. نو چې کله یقین کامل یقین سره دا وظیفه یو پیره وکړی شي، د انسان دعا او حاجت الله تعالی پوره کوي.
کو دغه ټایم کې وکړل شم بهتره ده، کو د تراویحو نه پس دې وکړم بهتره ده، کو د سحر لمونځ نه دې پس وکړو، کو د مازدیګر ماښام هر لمونځ نه پس انشاءالله تاسو په دې ترتیب سره کولی شئ. ترتیب یې دا دی محترم مسلمانانو چې لومبی خو به اودس چاره دا مو کوئ ښکلی مزیدار د هغې نه پس به یو پیره سورت یاسین ووایئ. سورت یاسین به شروع کړئ د سر نه، خو چې کله دې آیات ته ورسې سلام قولا من رب الرحیم دلته به ودرېږي او دا آیات په 200 او یعنی یو کم هغه دغه 90 فیرې وي. ها صحیح شوه که نه، یعنی 11 دغه تعداد به وي 779 مرتبه سورت یاسین دې شروع کو. دې آیات ته به سوچ کې سلام قولا من رب الرحیم ممتاز اليوم ایها المجرمون دا تقریبا دا آیات ته اخري ځایګه کې راځي. سوچ به ورته کې کله چې دې آیات ته ورسېدی نو سبق به بند کړئ. دا آیات په 779 مرتبه ووایئ چې دا دې پوره کو. دوباره به بیا دې ځینې شروع کې نور کم چې سورت یاسین څومره پاتې دی تلاوت هغه به پوره کې سر ته به ورسي. صحیح شوه. هغې نه پس به ته بیا درود شریف ووایه او بیا د ځان دپاره دعا وغواړه چې الله ستا سلامتیا والا رب ته الله ته رحیم ربي الله ته کریم ربي الله ته په خپله فرمایي چې ما نه غواړئ زه به در کوم الله نو الله ما ته راکړه که نه الله زه پریشانه یم بیمار یم حاجتمند یم الله دعا مې نه قبلیږي الله نورې مسلې دې راته الله نو ته په خپله وایې چې ما نه غواړئ در کوم نو الله تعالی ما ته راکړي انشاءالله. محترم مسلمانانو دا یو پیره دا وظیفه وکئ خیر دی. که یو پیرې سپورونه شو 2-3 ورځې خامخا مسلسل وکئ هر ټایم چې کوئ انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو حاجات پوره کړي. الله تعالی به ستاسو بندې بیړۍ روانې کړي، بندې لارې به الله تعالی ستاسو روانې کړي په کاملې طریقې سره. محترمو د الله تعالی در ډېر وسیع دی قسم بالله. الله تعالی ډېر رحیم ذات دی، هر انسان ته ورکړه کوي، لیکن چې انسان په یقین او په کامل یقین سره دا وظیفه وکړي نو الله تعالی د هغه انسان حاجتونه پوره کوي. انشاءالله مو هم تاسو ته دعاګانې کوو په مدرسو کې تهجد او ټایم کې هم الحمدلله چې کله زه کوم تاسو ته دعا کوم ټولو مؤمنانو ته چې الله زما د کتونکو اورېدونکو ته خوشحالۍ ورکړي ته حاجتونه پوره کړي. نو تاسو موږ ته هم کوئ چې الله تعالی دې زموږ هم حاجات او مشکلات ختم کړي. تاسو چې موږ ته کوئ موږ تاسو ته کوو دا دعا الله تعالی قبلوي. ځکه تاسو ما نه پېژنئ زه تاسو نه پېژنم. دا محبت په یوټیوب باندې دی او د الله تعالی د رضا دپاره دی. الله تعالی دا قایم او دایم وساتي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو او د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. او انشاءالله روزانه اعتبار سره لږه لږه صدقه ورکوئ. روژه ده او د خپلو حاجاتو دپاره بیماریانو دپاره لږه لږه صدقه. خو دا صدقه د قجورې ولې نه وي، قجوره یو ورکوئ. الله دا مې وس کېږي دا قجوره ورکوم. د دې نه باره چې څومره ورکولی شئ هغه د هر انسان خپل هغه وس دی او توفیق دی. الله تعالی هم خوشحاله ساته. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره.